الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صدق الله خالقنا العظيم. وقيل للتابعي الجليل القدر سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف شوق سرول ولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ددي پرفیض و بابرکت مجلس د ټولو معززو او مکرمو ګډونوالو بالخصوص د جناب صاحبزاده صاحب محترم په اجازت باندې معزز سامعینو یو دوه درې اهم خبرې ستاسو درانه حضور ته عرض کول غواړم. رب العالمین دې زمونږ او ستاسو د ټولو دپاره د تسلی، د همت او د شجاعت سبب وګرځوي. نن مونږ او تاسو د افغانستان د دغې مظلومې خاورې د کابل ولایت د یو ستر محدث د جنازې په مراسمو کې راغونډ یو. د دوستانو په مخونو کې د خفګان آثار ښکاري او طبعي ده چې په مرګ د اکابرو، په مرګ د شیوخو د انسان په زړه کې خفګان وي. زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم چې د غیرت او د همت او د شجاعت مرکز و، امام ابو داود رحمه الله روایت راخستی د مبارک فرزند گرامی چې کله وفات شه حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنه نو مبارک ولاړ دی، د سترګو نه اوښکې روانې دي. صحابي مبارک عرض کوي: یا رسول الله، مونږ منع کوئ د بې صبرۍ نه او خپله مو د سترګو مبارکو نه د اوښکو قطار روان دی، لامل څه شی دی؟ محبوب کریم ورته فرمایي: یقینا زړه د انسان غمجن شي او سترګې اوښکې تلی کی. گویا کې دا سترګې د انسان د زړه ترجمانی کوي. په زړه کې خفګان را پیدا شي او په زړه کې درد را پیدا شي او د سترګو د انسان نه اوښکې روانې شي.
صحابي مبارک ته وایي دا د سترګو اوښکې تلل دا د صبر سره کم منافع عمل نه دی یا د چا په فراق او د چا په مرګ ژړېدل دا د صبر سره منافع عمل نه دی او نه دا بې صبري ده د سترګو نه اوښکې راتلل او د زړه غمجن کېدل دا یو طبعي شی دی بې صبري هغه ده چې یو انسان د رب العالمین په تقدیر ناراضه وي او د رب العالمین په فیصلې نه خوښ او خفه وي معزز سامعینو محبوب کریم خپل زوی ته وایي د سترګو نه اوښکې روانې دي انا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون ابراهیم یقینا مونږ ستا په فراق باندې او ستا په جدایۍ خامخا خفه یو لکه څنګه چې وینا زمونږ او ستاسو د خوږ پیغمبر وه چې خپل فرزند ګرامي ته کوله چې انا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون مونږ هم دا وایو چې نن ورځ مونږ هم د حضرت شیخ په فراق خفه یو غمژن یو دردمن یو ولی خو لیکن د رب العالمین د دغې تقدیر او د فیصلې نه ناخوښه او ناراضه نه یو آرزو مو دا ده د رب العالمین په درګاه کې چې الهه ستا کوم تقدیر دی زموږ په حق کې موږ په هغې تقدیر ستا راضي او خوښ یو په فراق د احبو طبعا د انسان زړه دردیږي خو لیکن بې صبري نه کوو ورباندې ولې زموږ دا د شهادتونو لړۍ دا اوله نه ده چې په سترګو باندې وینو د دې مظلومې خاورې د خدمت دپاره او د دې مظلوم اولس د خدمت دپاره او د دغې مظلوم مسلک او ملت د خدمت دپاره زموږ اعلام شهیدان شوي دي زموږ اساتذه کرام شهیدان شوي مونږ د شهادت د مکتب روزل شوي خلک یو مونږ ته په خپلو مدارسو او خانقاهونو کې د شهادت تربیت راکړی شوی دی مونږ د شهادت نه نه ویریږو هغه خبر چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د فارس بادشاهانو ته په خط کې لیکلی وه علامه ابن کثیر په البدایه والنهایه کې د حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ هغه خط راخستی موږ هم د همغې خبرې ویونکي یو چې کومه خبر د مبارک لیکلې وه د فارس بادشاهانو ته خط لیږي من خالد ابن ولید الى ملوک فارسه وی د خالد ابن ولید د طرف نه خط دی د فارس بادشاهانو ته او بیا ورته وی ای د فارس بادشاهانو رب العالمین مو دبدبه ختمه کړله شوکت مو ختم شه قیدونه مو رب العالمین نیست او نابود کړل او خوار یې کړل درته د هغې په پیله کې درته وایو چې راشئ اسلام راوړئ او د رب العالمین قانون او شریعت ته غاړه کیدئ که اسلام راوړلو ته آماده نه یئ د هغې نه بعد بیا جزیه او ټکس راکئ او که چرته ټکس ورکولو ته هم آماده نه یاستئ آخره کې مبارک کې و خبره ورته کوي وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة وإيه دا فارس بادشاهانو دا رب العالمین په ذات مې د قسم وی که اسلام نه راوړئ د اسلامي حکومت ته ټکس نه ورکوئ نو بیا مې داسې یو قوم باندې درته راتګ کړی او داسې خلک مې درته راوستلی دي چې هغه خلک مرګ او شهادت داسې خوښوي لکه تاسو چې د دنیا ژوند خوښوئ معزز سامعینو زمونږ د دغې مکتب او د دې لارې پیروان دا د شهادت سره محبین او مینه کوونکي خلک دي په خپلو مجالسو کې او په خپلو مدارسو او خانقاهونو کې د رب العالمین نه د شهادت د مرګ غوښتونکي دي او ارزو کوونکي دي په همدې پرون مولوي صاحب راته وفرمایل دلته به ناست وي وایي زه ورسره وم دعا یې وکړه په کوټه کې ملګري ناست وو وایي لاسونه یې اوچت کړل
وی په اخلاص او محبت رب العالمین ته التجا وکړه چې الهه مرګ د شهادت درنه غواړم. هغه ملګري چې کم کوټه کې ناستو ده راته وویل چې زه تې په مغې ورځ لاړم، باقي چې کم هلته د هغې دعا په صحنه کې ناستو وی ډېری پکې داسې دي چې د چا د وجود اندامونه مو پیدا کړو نور په سترګو نه راتلل. مونږ د مرګ او د شهادت نه ویریږو نه. شهادت د رب العالمین نعمت دی، مونږ یې غواړو. د رب العالمین نه مو غوښتی دی، د شهادت ارزو لرو، خو لیکن دا شهادتونه چې غواړو زمونږ نامراد او ذلیل دښمن دې هم دا واوري. ای رزیل انسانه، که په دې شهادتونو زمونږ عزمونه کمزوري کېدلی، د دغې مکتب په اوس دور کې د دې امت یو عظیم محسن شیخ الاسلام غلام حضرت غلام شهید شه، که د هغه پیروانو د هغه لار نه تعقیبولی او د مرګ نه ویرېدلی او د هغې په زړونو کې بزدلي وه، نن به دا دومره جمع غفیر چاته په سترګو باندې په نظر نه راتلی. د هغې نه بعد د هغه د شهادت نه وروستو د افغانستان د خاورې یو عظیم بل محسن چې دا همدغه د شمالي خاوره د هغه د شهادت شاهده وه، جناب مفتی صاحب محمد نعمان شهید مو ورکه. د کال لږه موده یې وشوه، د کال لږه موده یې وشوه، باوجود د هغې چې ملګري ورسره شهیدان شول، باوجود د هغې چې انفجار مسجد کې وه، اما د هغه په خدماتو کې کوم فرق نه دی راغلی. لا نورم رب العالمین د هغه په خدماتو کې وسعت او فراخي راوستلی. او نن که حضرت شیخ شهید دی، سبا به نور شهادتونه وینو، بله ورځ به نور وینو، بله ورځ به نور وینو. دا در سره وعده کوم د رب العالمین پیغام دی مونږ او تاسو ته چې د چا په شهادت د چا خدمتونه کمیږي نه او کمزوري کیږي نه. سلسله د شهادتونو به مو یو طرف ته روانوي او امید مو دی د رب العالمین په درګاه کې د خدماتو وسعت به مو بل طرف ته روان وي. دا خو د دې خلکو ډېره کمزوري ده. تاسو د الله په ذات یقین وکئ. زمونږ د اکابرو په شهادتونو زمونږ په اولس کې او د هغې په زړونو کې ځایونه ډېرېږي. اولس مونږ سره محبت کوي، اولس په دې پوهه دی چې د دې خاورې اصلي بچیان څوک دي، اولس په دې پوهه دی چې په دې ملت څوک دردېږي، اولس په دې پوهه دی چې د دې ملت دپاره چا قرباني ورکړي. زه وایم اله العالمین دې زمونږ د اکابرو شهادتونه قبول کړي. و معزز سامعینو، طبعي خفګان به مو زړه کې وي، خو بې صبره نه یو ورباندې، نه به د دوی مسیر پرېږدو، نه به مو په زړونو کې کمزوري راشي. محمد عربي صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شه او شهید شه، د عمر فاروق رضی الله عنه غوندې عظیمه هستي راغله طرف ته کېناسته، وایي که د چا د خولې نه مې واورېدل چې محبوب عربي وفات دی، سر به ترې نه په توره کټ کم. په دې دوران کې د عظیمې حوصلې خاوند ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحابه کرام راغونډ کړل، خطبه ورته وایي عجیبه، او په دې خطبه کې دا آیت ورته لولي وما محمد الا رسول. رب العالمین فرمای محمد صلی الله علیه وسلم خو اله نه و، بلکې د رب العالمین استازی و، خلکو ته د رشد او د هدایت دپاره لیږلی و، خلکو ته مقتدا لیږلی و، د خلکو دپاره پیشوا لیږلی و. ما بعد پاتو خلکو ته رب العالمین فرمای افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. ای د محبوب پیروانو، که محبوب په خپل مرګ وفات شي او یا که محبوب قتل کړی شي، تاسو به په خپلو پوندو اوړئ؟ نه. رب العالمین فرمای چې څوک په خپلو پوندو باندې واوړي او د خپل مقتدا او پیشوا لار او مسیر پرېږدي، بد انجام ورته ذکر کړی. پیغام رب العالمین د محبوب امتیانو ته دا پرېږدي چې د محبوب ذات د قدر وړ وه، خو محبوب دنیا ته په یو مشن راغلی وه. که د محبوب ذات ظاهر کې زما او ستا د سترګو نه پناه شه، مشن یې پاتې دی، لاره یې پاتې ده، مسیر یې پاتې دی. موږ هم وایو دا زمونږ او ستاسو د محبوب وارثان دي،
که نن دوی د دنیا نه رخصت شول او ظاهري جسد یې د خاورو لاندې وي، مسیر یې پاتې دی، مدرسه یې پاتې ده، میشن یې پاتې دی، عقیده یې پاتې ده، منشور یې پاتې دی. د کم میشن دپاره چې دوی قربان شوي هغه میشن یې تازه دی، لکه څنګه پیغام چې رب العالمین مونږ ته پرېښی چې د محبوب د وفات نه بعد په پوندو مه ګرځېږئ. نن هم موږ د خپلو شهداو سره عهد کوو چې ای زموږ د دې پاکې او سپېڅلې لارې اتلو شهیدانو، زموږ در سره دا لوز دی او دا پیغام ستاسو په توسط محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته ورلیږو چې ستاسو په مسیر به ټینګ ولاړ یو او د مرګ تر وخته پورې به هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. نعره تکبیر، نعره تکبیر. زنده باد علمای حق، زنده باد اسلام. او ډیره د ناس خبره خدا ده، نن ورځ د پنجشنبې ده او بیګا ته شپه د جمعې ده. د صحیح احادیثو د مضمون مطابق هره پنجشنبه د امت اعمال محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته پیش کیږي. هره پنجشنبه سیوطي صاحب حدیث راخسته شرح الصدور کې محبوب فرمایي ای زما امتیانو ستاسو اعمال ما ته په قبر کې راوړاندې کیږي. ان کان خیرا فحمدت الله عز وجل وان کان شرا فاستغفرت لكم. کومو نیک اعمال کړي وي د رب العالمین په درګاه کې حمد او ثنا وایم ستاسو په نیکو اعمالو باندې. وان کان شرا فاستغفرت لكم. کومو غلط اعمال کړي وي بخښنه او مغفرت درته غواړم. معزز سامعینو امید مو دی د رب العالمین په درګاه کې چې د بیګانۍ شپې د شهیدانو اعمال به نن محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته وړاندې شوي وي. محمد عربي به د خپلو ورثو ټوکړي ټوکړي وجود کتلی وي. هغه مبارک به د خپلو محبینو او د خپلو مینه کوونکو امتیانو د قربانۍ هغه آثار کتلی وي. او دا ډاډ درته درکوم د رب العالمین په ذات قسم چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم په دغه قربانیو باندې د رب العالمین په حضور کې ناز کوي او فخر کوي ور باندې. ابن هشام د حمزه رضی الله عنه د شهادت واقعه راخسته. د مبارک چې کله شهید شه ټوکړي ټوکړي وجود پروت و، شونډې مبارکې ته کټ کړې وې، سینه مبارکې ورته څیرلې وه، زړه و جګر یې ورته راویستلی و، غوږونه مبارکې ورته کټ کړي وو. محبوب چې راغی صحنې ته ګوري ودرېده، ترې وه، طبعي محبت یې ورسره و، بیا اسلامي محبت یې ورسره و. د حمزه رضی الله عنه خور را روانه وه، نبی علیه السلام لرې نه ګوري چې را روانه ده د احد میدان ته. صحابه کرامو ته وایي دا را پرې نه دی، لرې ودروله. کله چې شهیدان دفن کېدل ډېره د درد یوه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتیانو ته کړي. و ای زما امتیانو که چېرته آینده زما امت ته فتنه نه جوړېدلی ما به نن د خپل معظم او مکرم تره دا ته نن نه وی دفن کړی، همداسې به د ځمکې په مخ باندې پرته وی چې د قیامت د ورځې پورې زما امتیان راتلی او زما د تره د ټوکړې ټوکړې وجود ته یې کتلی چې دوی ته دا اندازه لګېدلې وی چې نبي علیه السلام خپل تره په دین اسلام باندې په کوم انداز کې قربان کړی دی. چې هغه مبارک د حمزه رضی الله عنه ته نه بطور نمونه پرېږدي مونږ او تاسو ته، سره د دې چې د وجود هغه اعظمه حصه یې سالمه وه، لږ اندامونه د هغه مبارک د وجود کټ شوي وه. په هغه امتي به څنګه ناز نه کوي چې د وجود یو لاس پیدا شو؟ په هغه امتي به څنګه ناز نه کوي چې یو خپه پیدا ده؟ په هغه امتي به څنګه ناز نه کوي چې وجود یې ټول ټوکړې ټوکړې پروت وه؟ معزز سامعینو اله العالمین دې د دغې عظیمو قربانیو ثمره او بدله موږ او تاسو ته نصیب کړي. آخره کې یوه خبره کوم، د افغانستان غیرتي او غیور اولس واورئ، دا سلسله روانه ده. دعا د رب العالمین په درګاه کې کوو چې الله تعالی نهایي وګرځوي
او الله تعالی دې د دغه شهیدانو په خاطر نور د افغانانو بچان د خپلو پلرونو تنو جسدونو ته نه کینوي او نه د رب العالمین د افغانانو پیغلې د دې نه باد کونډوي خو چونکې د افغانستان اولس سره دنیاوال جفا کوي د افغانستان د اولس دا سرلوړي دا د عالم کفر نه خوښیږي نن ما وژني پرون بل وژلی و تېره ورځ بل وژلی و یو په یو نوم وژل کیږي بل په بل نوم وژل کیږي د الله په ذات قسم د دې وژلو ترشا د کفارو مستقیما لاسونه دي غواړي دا چې افغانان په خپل منځ کې بیا د یو بل وینو ته څنګه کینوي غواړي دا چې د افغانستان په مځکه کې بیا یو بدبختي څنګه برپا کړي خو دا واورئ موږ بیا عقل نه یو موږ څلوېښت پنځه څلوېښت کاله انقلاب خوړلي او ځپلي خلک یو موږ د انقلاب په کور کې رالوی شوي یو موږ ته د عالم کفر دسایس معلوم دي هیڅکله به هم د دې بېغیرته خلکو دا شوم ارمانونه پوره نشي او آینده دپاره به چېرته افغانۍ د بل افغاني په سر باندې د وژلو سودا ونه کړي که کفار دا غواړي چې نن زما عالم شهید که په هغې یو نوم کېښوده پرون یې بل ویشتلی او په هغې بل نوم یخی دی او فکر یې دی چې دا به په خپل منځ کې اخته شي مونږ د چا په دسیسو دوکه کیږو نه مونږ ته خپل دښمن معلوم دی رب العالمین دې همیشه دپاره خوار او ذلیل لري او اله العالمین دې زمونږ او ستاسو د دغې مشرانو شهادتونه په خپل دربار کې قبول و منظور کړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو